او بیا د عاشورې په ورځ باندې روژه نیول دا خو د جناب نبی کریم علیه السلام مبارک معمول دی. ګوره د الله پیغمبر مکه مکرمه کې دی هم به د عاشورې روژه نیوله، مدینه منورې ته هجرت کړی دی هم به د عاشورې روژه نیوله. په مکه مکرمه کې به مسلمانانو ته ترغیب ورکړو چې د عاشورې روژه به نیسئ، په مدینه منوره کې ترغیب ورکړو چې د عاشورې روژه به نیسئ. په دې کې علماو لږ تفصیل کړی دی او لږ تحقیق یې کړی دی. په مکه مکرمه کې قریشو به د عاشورې روژه نیوله. د مکې مکرمې باشندگان قریش هغوی به هم د عاشورې د محرم الحرام د 10 تاریخ روژه نیوله. او علما ذکر کوي وایي کیدی شي دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې تسلسل و، ځکه په قریشو کې د ابراهیم علیه السلام د هغه زمانې بعضې طرز او طریقې ژوندۍ را روانې وي. نو قریشو هم د 10 د محرم الحرام د عاشورې د ورځې روژه نیوله، او جناب نبی کریم علیه السلام مبارک به هم د عاشورې روژه نیوله. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی کریم علیہ السلام په د عاشورې روژه نیوله. ولې د رمضان المبارک د روژې فرضیت نه دی راغلی، د عاشورې روژه نیول په مسلمانانو باندې فرض و. نو هغه فرض به سرته رسول نو د عاشورې روژه به یې ونیوله، او مسلمانانو ته به حکم کو چې د عاشورې په ورځ به روژه نیسئ، ولې فرض دي. چې کله نبی کریم علیه السلام مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړو، په مدینه منوره کې هم د الله پیغمبر په خپل د عاشورې روژه نیوله، او صحابه کرامو له تعلیم ورکړو تر دې پورې چې د محرم الحرام میاشت وه او عاشورې ورځ وه. نبی کریم علیه السلام صحابه کرامو ته اعلان وکړو، پیغام یې ولېږه چې نن د عاشورې ورځ ده، چا چې خوراک او څښاک نه دی کړی د اول نه هغه روژه کوي، او چا چې خوراک او څښاک کړی دی نو روژه خو یې نه کېږي، خو د اوس نه خوراک او څښاک نه کوي. بس خوراک او څښاک مه کوئ په دغه ورځ باندې. بیا روژې فرضیت راغي د رمضان المبارک، نو بیا د عاشورې د روژې دغه فرضیت ختم شو، استحباب حکم پاتې شو چې دا روژه نیول مستحب ده، ثواب لري، فرض نه ده. ولې فرض بیا صرف د رمضان المبارک روژه وګرځېده، خو د هغې نه بعد هم نبي کریم علیه السلام د عاشورې روژه نیولې ده. او بیا په مدینه منوره کې یهود آباد وو، او یهودیانو هم د عاشورې روژه په اهتمام سره نیوله. نبی کریم علیه السلام مبارک په مختلفو مجالسو کې د عاشورې د روژې تذکره راغلې. د صحابه کرامو نه تپوس کړی دی، کله یهودیانو نه تپوس شوی دی، کله نبی کریم علیه السلام ته خبر ورکړی شوی دی چې یهودیانو هم د عاشورې په ورځ باندې روژه نیسي. او ولې روژه نیسي؟ وایي په دغه عاشورې په ورځ باندې الله پاک بني اسرائیلو ته د موسی علیه السلام په مشرۍ کې د فرعون نه نجات ورکړو، او فرعون الله پاک په اوبو کې غرق کړی دی. نو موسی علیه السلام په طور د شکریا د عاشورې په ورځ باندې روژه نیوله. نو یهودیان په طور د شکریا د عاشورې په ورځ باندې روژه نیسي. نبی کریم علیه السلام مبارک بیا خپل امت ته فرمایي چې دا یهود د موسی علیه السلام تابعداري کوي په دغه یو مسله کې چې موسی علیه السلام په د عاشورا په ورځ باندې روژه نیوله په طور د شکریا، نو دوی روژه نیسي. وایي موږ د دې نه د موسی علیه السلام په اتباع کولو کې ډېر حقدار یو، موږ سره ډېره لایقه ده چې موږ د موسی علیه السلام اتباع وکړو. نو دوی روژه نیسي نو موږ هم روژه نیسو.
نو بیا هم نبی کریم علیه السلام مبارک په خپل د لسم د محرم الحرام روزه نیوله او صحابه کرامو ته بیا ترغیب او تعلیم ورکو چې تاسو هم روزه نیسئ. البته یو بدلون نبی کریم علیه السلام مبارک راوستو او هغه د یهودیانو د مخالفت په بنیاد باندې عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې د نبی کریم علیہ السلام تعلیم دا صومو التاسع والعاشرة تاسو روزه ونیسئ د محرم الحرام د نهم او د لسم وخالف اليهود او د یهودیانو مخالفت وکړئ. او نبی کریم علیہ السلام مبارک په خپل فرمایل چې آینده سال د محرم الحرام روزه نیسو نو مونږ به صرف د لسم روزه نه نیسو بلکې مونږ به ورسره نهم د محرم الحرام یوځای کوو. نو مونږ به د نهم او د لسم روزه ونیسو نو ګوره هغه فضیلت به حاصل شي. د موسی علیه السلام اتباع هم راغله او د یهودو سره مخالفت راغلی. یهود صرف د لسم د محرم روزه نیسي او مونږ امت مسلمه امت محمدیه دا به ورسره یو روزه سیوا. نو نهم او د لسم د نهم محرم او د لسم روزه به نیسو. نو دغې وجې نه علما ذکر کوي چې صرف د لسم محرم الحرام روزه نیول په دې کې کراهت دی. ځکه د الله پیغمبر تعلیم موږ ته راکړ چې تاسو ورسره د نهم محرم روزه ونیسئ د یهودو مخالفت وکړئ. لکه ته صرف د لسم محرم روزه ونیسئ مخالفت د یهودو رانغی دې وجې نه دې کې کراهت دی. او بیا علما ذکر کوي کہ افضل دادا چې د نهم او د لسم محرم الحرام روزه ونیسه نو په نهم دې روزه ونیوله او د لسم روزه نیسئ نو بیا ورسره د یو لسم محرم روزه ونیسه نو بیا هم ستا دوه روزې شي د لسم او د یو لسم به شي. نو نهم او لسم یا یو لسم او یو لسم نو مخالفت د یهودو به راشي. نو فضیلت هم حاصل شو او مخالفت د یهودو هم راغی. او سوال دا دی چې څوک دا روزه نیسي نو جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي امید دی چې الله رب العالمین به ورته د تیر شوي یو کال ګناهونه معاف کړي. دومره فضیلت لري. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغې ته یو کس راغی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د زمزم په خوا کې د خپل څادر نه تکیه جوړه کړې او ډډې ورته واچوه. ځکه دا حضور علیه السلام مبارک د زمزم نگرانی خپل تر عباس رضی الله عنه ته حواله کړې وه. حضرت عباس رضی الله عنه سره به خادمانو حاجیانو باندې به زمزم وبس کرے. مشری او نگرانی به عباس رضی الله عنه کوله. خادمان لګیا دي خدمت پې کو. هغه نگرانی او ذمہواری عبدالله ابن عباس رضی الله عنه سنبال کړه. ځکه د عباس رضی الله عنه زوی دی. حکم ابن عرج رحمه الله فرمایي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه خواته ورغلم د زمزم په خوا کې دی د خپل څادر نه ځان له تکیه جوړه کړې ده او ډډې ورته وایي. وایي ما ته د عاشورې د روژې متعلق تپوس وکړو نو ما ته عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د جناب نبی کریم علیه السلام مبارک تعلیم راکړ چې د الله پیغمبر موږ ته تعلیم راکړی دی چې دا محرم الحرام په دغه میاشت کې د فضیلت روزه د عاشورې روزه نیسئ نو د نهم او د لسم روزه به نیسئ. اگر چې نبی کریم علیه السلام مبارک په د محرم الحرام روزه نیوله که نه نو د لسم محرم الحرام روزه نیولې د نهمې چېرته نه ده نیولې د یو لسم هم ورسره چېرته نه ده نیولې. ولې نبی کریم علیه السلام مبارک چې کله امت ته تعلیم ورکړ چې دا روزه د عاشورې به نیسو لسم د محرم او د یهودو مخالفت به کوو نهم به ورسره ملګري کوو چې زموږ روزې دوه شي او آینده سال به وي دقسې کوو.
او جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک آئنده سال ته پاتې نشو وفات شو نو امت ته طریقه وښودله تعلیم یې ورته ورکړ او پخپله ورته موقع میلاو کړه ما ورته حکم وښودل عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د حکم ابن عارج رحمه الله ته وایي چې د الله پیغمبر موږ ته دا طریقه ښودلې وه چې د محرم الحرام کې د عاشورې روژه نیسي نو په نهم او په لسم د محرم الحرام روژه نیسه دا د مسلمانۍ او د دین اسلام تعلیم دی